د مؤمنانو ذکر کیږي چې د مؤمنانو متقینو پرهیزګارانو نه تپوس وکړي شي چې ستاسو رب څه شی نازل کړه، ستاسو رب څه حکم نازل کو، څه نازل کړي دي. نو دوی چې قالو خیرا، زموږ رب خیر نازل کو، زموږ رب چې کوم حکم نازل کو هغه ټول سراسر خیر دی. ځکه د قرآن د لوی د برکت والا کتاب دی، قرآن برکت والا کتاب دی، قرآن برکتی دی. د قرآن یو یو حرف او یو یو لفظ چې دی نو دا برکتی دی. ځکه چې مومن بنده د قرآن سره کم لحاظ سره نسبت ساتي نو دا به برکتی کوي. څوک د قرآن سره محبت کوي نو قرآن برکتی کتاب دی، دغه محبت د وجې نه به دی برکتی کی. څوک د قرآن تلاوت کوي نو قرآن برکتی کتاب دی، دغه د برکت د وجې نه به دی چې دی برکتی شي. او چې څوک قرآن باندې چې دی لاس لګوي ګور ورته نو دا د قرآن سره محبت دی. قرآن به دغه کس ته چې دی عزت ورکوي، قرآن به دغه کس ته چې دی احترام ورکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي چې د سورۃ ملک تبارک الذی بارکی چې کوم مؤمن بنده هر شپه سورۃ ملک تبارک الذی لولي نو د قیامت په ورځ د قبر کې د کله کې خودل شي او پرښتې راشي سوال جواب دی کوي. نو دغه صورت وی حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي وای د مرغه په شان جوړ شو په دې مړی باندې خپل وزیر خوري کی او ورته وی چې یریګه مزدي په ځدی چې دې ملګری ما هغه پوری باندې ملګری چې سو پوری به جنت ته نه داخل کړي. او چې کومې پرښتې سوال جواب د پر راشي هغه ته جدا کوي نو ورته وی دا زما ملګری دی. دوست واغه چې په سخت کې پکار شي په خاده او په خوشاله کې خور سره چې دی وای زدي دوسی موزدي ملګری ولته کې سبا نه نظری کنه او دوست هغه چې تا ته تکلیف دی سخت ده پریشانی ده نو په هغه ټیم کې دی پکار شي، هغه ټیم کې پکار شي نو دا اصل دوست دی. اگر رحمان بابا وې کنه وای خپل پردې پکې معلوم شي کله کله د غمونو باران خدي یعنی غم در باندې راشي به پکې د خپل او د پردې پته ولګي، دوست او دشمن پته پکې ولګي. په خاده کې خور سره وې سړي دوسی ما نو دغه قرآن دغه سورت دغه کم سورت چې د سورۃ ملک بیا ورته چې د ملګری ډاډګره نه ورته یریګه مې پروا مکوا او کم چې کرامن کاتبین کم چې منکر نکر راغلي سوال جواب د پاره نو هغه ورته وای چې ته ورافه شمن دي تپوس کو د دې سړی نه هغه ورته وای کو تاسو ته حکم شوی د دې سړی نه د سوال جواب د پاره نو هغه ځکه جدا ودرېږي نږدې به ورلنه راځي ښا هغه زنه ودرېږي او سوال جواب دیږي تپوس ته وکي وګوره نږدې ورلنه راځي دا ملګری نشم پرې خو دلې نو دا اصل دوست او ملګری دی. نو د قرآن دوستانه په دغه ټیم کې پکاريږي. قرآن هغه در هغه ټیم کې چې د دوستانه در څخه هغه ټیم کې لاس درکې چې کله کم ځای کې ته په وحشت کې، کم ځای کې ته په یره کې، کم ځای کې ته په مصیبت کې، کم ځای کې ته په پریشانی کې نو قرآن به در سره به چې محبت کوي. قرآن دا د خیر کتاب دی نو دا به در سره دغه ټیم کې چې لاس درکې چې یریګه ما نو قرآن خیر دی، سراسر خیر دی. نو دین ته پوښتنه کړی شي چې تاسو رب څه نازل کړ دوی زمونږ رب خو خیر نازل کړی دی. او الله چې مؤمن بنده دې تلاوت کوي په یو یو حرف په یو یو لفظ چې دی دته لس نیکه ملاویږي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی رسول الله فرمایي چې مؤمن بنده د قرآن تلاوت کوي په یو لفظ باندې دته چې دی 10 نیکه دا لس نیکه ملاویږي. او به فرمایي زدانه نبی رسول الله زدانه چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف لام میم دا درې حرفونه دي. الف ځان له حرف دی، لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی. یو مؤمن بنده صرف الف لام میم وایي نو د 10 نیکه ملاویږي. او به علما ذکر کوي کچره د الف لام میم نه دا د حروف مقطعات الف لام میم چې د هغه مراد کړی شي نو بیا خو په دې باندې 10 نیکه ملاویږي. او کچره د الف لام میم نه د سورۃ علم ترکه علم التم راغله دي هغه ته مراد شي نو به الف لام میم د الف باندې ځان لدري حروف دي او لام باندې ځان لدري حروف دي او میم ځان لدري حروف جوړيږي نو دا 9 حروف شو. نو چې بیا مفسرین ذکر کوي محدثین چې په الف لام میم باندې مؤمن بنده د لسکم سل نیکه ملاويږي. یو مؤمن بنده
صرف الف لام میم وای نو دته لسکم سل نیکه ملاویږي نو چې کوم مؤمن بنده کم از کم ډیرم چې دی بیکاره دی او انتهایی چې دی کمزور دی تلاوت زر نشي کولی او دی یو رکوع تلاوت هم کوي نو په یو رکوع کې څومره الفاظ وایي څومره د مفتو نیکې ورته میلاویږي نو قالو خیرا قرآن خیر دی نو دغه مؤمنان جواب ورکوي چې زموږ رب خیر نازل